بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین دا سره یاسر خان دی. ولاړ یم په صدریاب حسنخیلو کې. شپږ ورځې پس د دې خلکو نمبر راغی او الله ګواه دی چې نه راله لیست را کړی دی، نه را پسې ټیلیفون کړی دی، نه راته ویلي دي. خو زموږ د خپل سوچ مطابق چې چا راته ویلو چې حسنخیل او بیا هم د یو مشر سره په رابطه کې وو او د هغه مشر په ذریعه چې کوم دی بلکې راته معلوم هم نو او حسنخیلو ته ورسېدو. دوی چې کوم لیست را کړی 215 کسان، دا خلک د ډېر څه قابل دي. زه په هره ویډیو کې ویم دا سیلاب ځپلي دي، په دوی د الله امتحان راغلی دی. د دوی صبر دا ګوري چې دوی له څوک سامان راوړي دوی څومره صبر کولی شي. الله پاک زموږ دا صبر او دا امتحان دی چې موږ د دې خلکو سره څومره کومک او مرسته اخلاص سره کولی شو، نه چې په دوی باندې موږ احسان وکړو، نه چې یاره ته دا جنډه ولګوه، نه چې زه خو د پلانکې پاټی یم. دا خبرې په دې کې نشته دي. دا مشران ملګري راسره ولاړ دي. د مشر سره زما ډېر وخت نه تعلق دی، دغه شانتې دا بل مشر دی دا دی. نو دلته خو د ټولو مخکې دوی ته دا وایم چې یاره دلته کې راغلي، خو بیا خو هم دا ذکر به ضرور کوم چې مولانا محمد شفیق امني صاحب په ما کوم اعتماد کړی دی. دا زما نن چې کوم دی 50 کلی شو چې زه تقسیم کوم، یعنی د کروڑا روپو تقسیم ما په خپل لاس وکړو. طریقه کار مې ډېر کلیر دی چې ګاډي کې څه وړم پرېږدم یې نه. د چا بوتل کم او د چا زیاته، په دې به خلک نه خفه کېږي. د چا بوتل کم، د چا بوتل زیات. د دې خلکو بسترې مو بوړلې دي. 215 کورونه دي، دا یو څو کورونه پکې داسې ټیک ټاک ښکاري، خو چې خوا لاړ شي نو تبۍ شوې ده. نو نورو فلاحي ادارو ته هم وایم، حکومت ته هم وایم چې دې صدریاب حسنخیلو طرف ته پاملرنه وکړئ. کتونکو دا وګورئ، دا موږ چې کوم پیکج تاسو ته دغه کوو وګورئ جي، دا ستاسو د وړاندې دي. دا 215 پیکجونه چې کوم دی دې وخت کې زموږ کارکنان چې کوم دی هغه تیاری او دا خلک به ښه په طریقه باندې راځي او دوی به خپل خپل پیکج والي او زم چې شکر به پې وباسي. او بیا وایم چې دا په وړو کې د مالګې برابر دي، دوی د ډېر څه حقدار دي. دا مشران دي د علاقې ډېر پرامنه خلکه، هېڅ قسمه داسې دغه نشته چې یاره ایرست پکې صبر پکې نشته. بلکل راشئ حسنخیلو ته راشئ. د حسنخیلو نه به تاسو خوشحاله ځئ. تاسو د 10 کسو پیکج وروړئ، د 20 وروړئ، د 50 وروړئ او که نه ټوټل د 205 وروړئ. نو بلکل راتلی شئ. د حسنخیلو خلکو به تاسو له ډېر عزت درکوي. وروره خپله پېژنګلو کو څه به وایې په دې. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم طارق جان دی او زه بیسیکلی جنرل سیکرټري د صدریاب ویلفیر ارګنایزیشن دلته زموږ تنظیم چلیږي. زه ډېر زیات شکریه ادا کوم الف خان صاحب چونکې دې ایریا نه واقف دي د دې غونډ ایریاګانو نه. نو زموږ دا ایریا هم واحد سیلاب دونه زیاته خرابه کړې ده چې څومره د چا سره سورسو نو هغه ټوټل ختم شو. که ساری ختم شو، فصلونه ختم شو، که چا کرے بستره وه بستره ختمه شوه، ایون چې د ډیلی نیډس څه ضرورت و که نه هغه ټول لاړل. نو هسته بسته زندگی وه، خو چونکې دا به نه وایو الله تعالی په هر شي کې حکمت وي او صبر موږ ټول ملګرو له پکار دی. ټول دغه موږ باندې الله تعالی امتحان دی. ځکه سړی اسمبلي هر څه وي او چې بیا سهار راپاسي نو سم نو دا ډېر سخت دی. مونږ داسې ملګري الف خان غوندې ملګري ډېر زیات شکرګزار یو. دي چونکې په خپله ګرځي یا ایریاګانې ورته معلومې دي، هیڅ په دغه باندې نه کوي لکه د چا پکې مخ مروت نه کوي، شیزونه نه کوي. مونږ دا ټول کلي راغوستلی زما به وس کېږي، خو زما د کلي د قوم وس نه کېږي. نو زموږ ټول ملګري زمونږ صرف دا کوو چې مونږ یو کور ته چې کوم حقدار ته ورسو. او زه به بار بار دا وایم چې داسې ملګري وي نو دا حقدارو ته ورسي. چونکې حکومتي نمایندګان راشي هغه وخت تیر کړي لاړ شي مختلف کارونه وکړي، ښه کار هم وکړي، خو دا چې هغې هر ځای ته ځان نشي رسولی. چونکې دا صحافي برادران دي، دوی د هر ځای د هر یو شي معلومات وي. نو دی واقعي دي چې کوم سلیکشن کړی دی ډېر ښه ځای کې کړی دی او دا چې کم دي ډسټریبیوشن کوي دا واقعي حقدار دي. نو زه یو ځل بیا الف خان صاحب ته ډېر شکرګزار یم جي. شکریه ستاسو جي. صدر صاحب څه به وایې په دې موقع باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه د الف خان صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دی دونه ستړی وکړي او د څنګه چې مخکې دی لګیا دي صحافتي میدان کې دې څوک مقابل نشته دی. دغه شان دی په دې مشکل وخت کې په دې سخت وخت کې د الله طرفه چې کوم امتحان راغلی په دې کې دی کلي په کلي او ځای په ځای باندې ګرځي. نن موږ له راغلي دي نو د دې موږ د زړه د اخلاص شکریه ادا کوو
د هغې نه وروسته خو زما ملګري خبرې وکړې طارق جان زموږ جنرال سیکرټري مکمل ډیټیل ووې خو زه د کم پټي چې خراب شوي دي پستونه خراب شوي دي ساري چې کم دي هغې د ګیا څه بندوبست نشته دی نو ډېر مشکل ټایم دی بل زموږ دغه چې دا کلی دا ټول زمیندار دي ایک آد دوه کسان چې نو دا په دې کې دغه دي د ګورنمنټ جاب باندې دي نو د ټول انحصار په دغه باندې دی په زمیندارۍ باندې زمیندارۍ په ټیم ختم شو او دغه کم غني چې هغه هم ختم شو د خلکو د منډو نه د بېپاریانو نه دغه نه روپۍ راوړې وې هغه روپۍ په دې باندې پاتې دي نو مخکې چې کم ژوند تېرېدل دي لکه د بچو د تعلیم د صحت نور داسې کم سوشل لایف چې روان دی نو هغه ډېر مشکل دی نو د دې وجې به زه د کم د زموږ چې دغه دي حکومتي ادارې دي هغې نه او کم انجیوز دي اسلامیک ریلیف دا د انټري کړې ده هغې سره موږ تېر سیلاب کې ډېر څه لکه ایلسو یې جوړه کړې وه دغه په د یونین کونسل په دغه باندې په سطح باندې د هغه ایلسو هم زه صدر منتخب کړم د خپلو ټولو ملګرو د غونډ یونین کونسل نو موږ به هغې ته هم خواست کوو چې تاسو دغه وکړئ دلته کې انټري وکړئ اوسه پورې تاسو انټري نه ده کړې چې موږ دا مشکل الله تعالی را باندې آسان کړي الله تعالی طرف امتحان دی الله تعالی نه به موږ د دې د خلاصېدو امید تمه کوو ډېره زیاته مننه کتونکو زموږ د لارې نه دغه چې پوټ پیک چې بلکې دغه علاقې ته چې لاړ شو دغه علاقې مسلې چې کوم دی هغه خو حکومت ته وړاندې کړو چې دې خلکو ته د فصلونو په منځ کې ډېر نقصان شوی دی د دوی ځناور مړه شوي دي دوی ته چې کوم ژوندي ځناور دي هغې ته د ګیاګانو ضرورت دی په دې طریقه باندې څوک دې ته کې امداد وروړي ورسره چې کوم دی دوی ته د پری میډیکل کیمپ ضرورت دی دوی ته د دوایانو ضرورت دی دوی ته چې کوم دی د نورو بسترو ضرورت دی دوی ته نورو خوراکي توکو ضرورت دی نو دغه خبرې موږ کوو چې دا هم د علاقې ته موږ چې کوم اړخ ته ځو نه به ډېر ضرورتمند وي نه چې پکې چا مخ مروت کوو نه چې پارټي بازي نه څه بل څه بیا خو هم د تحریک لبیک د صوبایي مشر مولانا محمد شفیق امني صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی په موږ کوم اعتماد کړی دی هغوی له دا باور ورکوو چې کوم ځای ته راغلو حقدار خلک دي حقدارو له چې کوم دی دغه پوټ پیکج ورکوو 250 کسانو له ورکوو تاسو به شور شغرب نه اورئ هغه دي خلک دي ورې هلته کې ولاړ دي مخامخه دا د کلي خلک دي او دا به باقاعده چې کوم دی راځي به یو کس خپله غوټه باخلي چې په قسمت کې څه دي نو انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې ډېره مننه خوشحاله